بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا محمد طاهر نور الله مرقده په تلاميذو کې که علما دي که عام عوام دي هغه چې کوم اخلاص نه کار کړی دی کوم مهنت کړی دی نو هغه مهنت په هغه شاګردانو کې مخکاري او دغه په عوامو کې مخکاري. هغه للهیت جذبه هغه مهنت هغه محبت د دین سره د قرآن کریم سره هغه موږ ته دې پر راو رسولو چې نن موږ تاسو ملاقات یو داس شخصیت سره کوو شاید چې تاسو پیژنئ به چې هغه د جماعت شهادت توحید سنت په پلیټ فارم باندې لوی خدمات دي منډې تړي دي د بنپیر کلی مستقل د شورا رکن دی خپل شورا اهتمام ساتي او د جماعت تبلیغ په حواله سره هم ډېر منډې تړي دي. هغه که جماعت په سطح دي که تبلیغ په سطح دي د قرآن کریم خدمت کوي ماسوتن مونځ نه بعد مستقلا دغه په کمال خیر جماعت په پنځپیر کلی هغه داسې قرآن کریم کوي. موږ داسې تبلیغان پکار دي چې هغه په قرآن پوهیږي نو چې په قرآن پوهیږي نو هغه په تبلیغ ښه طریقې سره کوي. نو دا زما دپاره ډېر خوش قسمتي وه. حضرت سره تقریبا سر نه ټایم شته مخکې خو به دا سکول کې به نو زه ټایم به ورسره موږ ملاقات به وشو. اوس هغه خلکو ته هم پته لګېدله چې فارغ شوی دی نو 24 غنټې آرام ته هم نه پرېږدي. د کلي کې تقریبا 100 ځله ما دو سره رابطه وکړه نن سبا نن مال هغه موقع راکړه او خپل هغه کم کسان دي کم معتقدین هغې وروسته کړه. زه د دې شکریا ادا کوم د دې مننه کوم د دې سوالات دي چې کوم مختص کړي دي راځئ چې هغې ته اورو د دې تجرباتو نه مفیده اخلو او د دې ژوند نه نور شیخ القرآن الله خصوصي شاګردانو کې پاتې شوي دي نو راځئ چې د دې تجربات نه استفاده وکړو. حضرت تاسو خو اول شکریا مننه کوم چې تاسو موږ له وخت راکړو. اول موږ تعارف کول غواړو چې تاسو تعارف به نوم پوره څه دی؟ زما نوم جی نثار محمد دی. والد سے نوم ګل محمد دی. موږ پنځپیر کې جو مسجد چوتوی برلوري د هغې محلي یعنې خاص د پنځپیر اوسېدونکي او زه مطلب 1981 کې ما لسم کړو ماشاءالله او 77 کې د شیخ القرآن رحمت الله علیه سره چې اوم کې مونږ شروع شوم د درس کې او بیا د هغې تر وفات پورې مسلسل وړه دوره کې او لویه دوره کې شریک شو. ماشاءالله یو ځل بیا شیخ القرآن رحمت الله علیه چونکې هغه ټایم کې پنځپیر خلک به کم خپل شیخ القرآن رحمت الله علیه ما سره مینه په دوه وجو باندې یو خو دا و چې زما والد صاحب سره ډېر زیات نږدې تعلق و او هغوی باندې ډېر زیات مین و نو د هغې د وجې شیخ القرآن رحمت الله علیه ما سره هم ډېره زیاته مینه وه. ما زه یو ځل کېنولم ما ته یاره بچې قرآن پاک سره که ته دا کتابونه هم ووایې تا کې صلاحیت شته استعداد در کې شته طالبانو ته به زه ووایم دورادیس طالبانو سره کتابونه شروع کړه. ما ورته یاره جي زه په دې ډېر خوشحاله یم. بیا 4-5 کاله ما مسلسل کتابونه ووي. بیا ځل شیخ القرآن رحمت الله علیه وی یاره زما دا زړه غواړي چې زه تا سکول کې بھرتي کړم خو زمونږ سند رجسټرډ نه دی نو تا زه لیږم کو دغه ته تو ډیري ته تنار ملایي صاحب سره هغه ټایم ما یې آیات و کېدی شي چې د هغې هغه سند رجسټرډ وي. شیخ القرآن رحمت الله علیه ما له خط راکړ په خپل لاس مبارک باندې هغې یو مدرسه هم نه وه. بیا شیخ القرآن رحمت الله علیه وایي چې تاسو له زه چېټ در کوم تاسو کوړي ته لاړ شئ هلته یو امتحان پرایویټ ورکېږي حقانیه کې تا هغه امتحان ورکړه تا هغه امتحان پاس کولی شي. بیا یعنې شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمت الله علیه له چې ما د شیخ القرآن رحمت الله علیه چټ ورکړ هغه ډېر زیات متاثره شو. هغه ویل تاسو خو د داسې سړي چټ راوړلی چې دې کې دا ډول انکار نه شم کولی ځکه هغه د الله دین ډېر خدمت کړی دی ډېر ضرور سړی دی نو زه د هغه چټ کې انکار نه شم کولی اگر چې تا نه داخله لیټ شوې ده او داخله یې ماله راکړه. 1985 کې بیا ما د دورادیس والو سره امتحان ورکړ هغې کې الله پاک زه کامیاب کړم. بیا زه د اسلامیات استاد بھرتی شوم څنګه شیخ القرآن رحمت الله علیه دا یو دا و چې زما دا خواهش دی چې داسې دې سکول ته ولېږم. د الله احسان و سکول کې هم
زموږ دا میشن و د قرآن پاک کم ځای کې کم سکولونو کې زه پاتې شوم سهار زما باقاعده اسمبلی کې درس کړی دی یعنې هر اسمبلی کې زما د قرآن پاک به درس و هغه مطلب هر چې هغوی دومره زیات هغه کسانو له اوس چې زه اخري سکول کې هم کالا کې نیمه ګنټه به زما درس و او زموږ پرنسپل بیا ټولو ته آرډر بوک وکړه چې بھائی دا خو داسې قرآن پاک دا خو ټولو دپاره ضروري دی صرف یو چپړاسي چې دی هغه به ګیټ کې یا نور ټول استادان ټول چپړاسیان او سره زما دا صرف د درس د هلکانو دپاره نه دی دا قرآن پاک خو زموږ دپاره هم دی موږ خو نن نه خبر شو چې یاره دی قرآن پاک کې کمې کمې خبرې دي باقاعده نیمه ګنټه به ټول استادان او دا کېناستل د هغې دا اوشه د الله احسان دی کم از کم د سکول زمانه کې 200 کسان الله پاک زموږ د لاسو نه مدرسو ته بوتلل هغوی عالمان جوړ شوي ماشاءالله الله دې قبول او منظور کړي ستاسو تاریخ پیدایش څه دی زما 1965 دی قبیله خاندان څه ده بس موږ خو دلته لکه پښتانه ورته وایي که نه او یوسفزۍ لکه یوسفزۍ دا دی که نه تاسو خپل وړوکوالی دغه پنجپیر کې تېر کړی دی بس زه والد صاحب زما پنجپیر کې پاتې شو او نیکان هم لکه موږ راروان لکه او نسل ټول دغه پاتې شو تاسو ابتدایي تعلیم کوم ځای حاصل کړی ما اول دلته پنجپیر کې پرایمري کې سبق ویلو ګورنمنټ کې او بیا چې دی نو پنجپیر کې هائی سکول کې دا موږ 1981 کې پاس کړو لنډي سکول کې نه لنډي خو ټایم نو دا اوس چې کوم جنکوی سکول دی دا زموږ سکول هغه ټایم دی د کډي لار منځ دا هائی سکول جی جی دا 1981 کې ما پاس کړو بیا 2 کاله د کالج ته هم تلو ماشاءالله ګوهاټي نه ما 14 پاس کړو بیا یعنی 12 ما ګوهاټي نه پاس کړو بیا 14 ما پرایویټ کړو 14 اسلامیات بیا هم یاد کړو بی ایډ چې ورته وایي زموږ استاد هغه علامه اقبال یونیورسټیان هغې نه ما کړی و مدرسه کوم مدرسو کې سبقونه ویلي ما خو خپل کلي کې ویلی او طالبانو سره مختلف مساجدو کې مې ویلي دي او بیا کوړي کې مې فراغت هلته نه شوی یعنې هلته نه داسې فراغت ما دغه کړی دی سند دغه ما د کوړي سند باندې د اسلامیات استاد برتي شوم وروسته بیا ما وفاق امتحان پاس کړو هغې د وجې زه بیا د عربی استاد 1994 کې بیا زه د عربی استاد شوم ماشاءالله تاسو څه تدریس کتابونه کړي دي مدرسو کې که نه تدریس خو ما ډېر نه دی کړی ځکه زموږ استعداد هغه ټایم کې یو خو دا و چې مدرسو وې نه ډېرې زموږ چې خپله کوم پنجپیر دارالعلوم دی لویه مدرسه ده د هغې کې ابتدایي کتابونه نه وو که نه یا به وړه دوره وه یا به لویه دوره وه هغه زموږ د بس خبره نه وه اوس مدرسې ډېرې شوي اوس انشاءالله زما خیال دی چې اوس په چې د کوم الله دې توفیق درکړي کړی مې د سکول کې مې لکه عربي او اسلامیاتو دا کړی تدریس ما نه دی کړی تاسو چې دومره وخته پورې شیخ القرآن رحمه الله نه قرآن ویلی دی د دې منځ کې خو داسې نامور علما کرام سره ستاسو ملاقات شوي علما کرام څومره چې وو که نه دا اصل کې جو مسجد داسې و چې دا یو سانټر و که نه جی دا مولانا عارف رحمت الله علیه دی جو مسجد کې پاتې شو وړه دوره کې که نه نو دی دا به ما مطلب وره چې کور نه بوله ډوډۍ راړه باره چت کې و جو مسجد کې و ډوډۍ بوله ما راړه لکه 15 ورځې ما دی خدمت کړی او ما باندې بیا ډېر زیات مینو مو بیا زه کور ته هم د شهادت نه لم د مخکې کور ته یې بوتلی ډوډۍ ماله کړې وه هلته یې مېلمه کړی وم او ډېر زیات څومره علما کرام چې دي یعنې دی سره زما دا پاتې شوی دی عبدالجبار مولوي صاحب دي او سره مفتي صاحب سره سراج الدین صاحب سره دا سید السلام مولوي صاحب سره ماشاءالله مولوي پلیاک صاحب رحمت الله علیه سره څومره غټ غټ علما چې وو نو دی سره زما تعلق پاتې شوی دی ماشاءالله ستاسو قابل قدر استادان څوک دي تاسو یادوئ زموږ یو خو دا دی چې د طالبانو که نه اکثر د دورادیس ته پورې ما طالبانو سبق ویلو شپږو کاله ما طالبانو سره به سبق کې جوماتونو کې بیا شیخ القرآن رحمت الله علیه دی مولانا طیب صاحب دی
دای سره هم یو درس ته ما کړي دي لکه دا کې شریک شوی نور مطلب چې مولانا عبدالله رحمت الله علیه سره شریک شوی هم دي او هغه ټایم کې جامعه به وته جامعه اړکوړي کې بله مدرسه یو حقاني او جامعه هغې کې شمس الحدیث صاحب شاه منصور شمس الحدی رحمت الله علیه شیخ الحدیث و هغه بیا ما دی چې بچې ته به ما سره هم لږ درس کې شاملېږي دور حدیث کې او سور حدیث شاملېږي 85 کې ما هغوی سره هم لکه دور حدیث کې عیسی اغوستی وه تاسو د تبلیغ سره کوم وخت نه داسې ټچ شي اوس 1988 کې ما یعنې اول 85 کې ما څلوېښت ورځې ولګولې بیا ما 86 87 کې 88 کې بیا ما څلور میاشتې ولګولې 1992 کې بیا زموږ سفر شو د کال ترکو ته بای روډ تلو ایران او یعنې داسې ایران په دې لار تلو ترکو ته ایران کې 15 ورځې تېرې کړې ترکو کې تقریبا 9 میاشتې تېرې کړې او بیا د حج له راغلو ترکي نه موږ ته جزې میلاو شي بیا سعودي عرب ته راغلو ترکي ژبه موږ زده کړې ده الله احسان دی ماشاءالله هغوی سره دې کې ترجمه دغه کولی شو تاسو جماعت کې تبلیغ کې چې وځئ نو خامخا تاسو ماشاءالله قرآن درځي نو بیان ښه کولی شي اکثر موږ کتلي دي تبلیغیان لکه که زموږ ملګري کې تبلیغ ته شي نو هغوی بیا جماعت پرېږدي قرآن پرېږدي نو تاسو څنګه محسوس کوئ چې لکه تاسو تبلیغ کې بیان کوئ او دا خو قرآن پاک خو اصل ټول نه ضروري کتاب دی که نه د الله احسان دی زه خو چې زما جرمني ته سفر شوی دی انګلینډ ته سفر شوی دی یونان ته سفر شوی دی زه خو چې کوم جومات کې یم نو موږ درس له یو ټایم مقرروو زه تبلیغ والا سره سپا خبره کوم چې بهي ځکه چې لومبی احسان په موږ باندې اشاعت دی لکه ځکه ماشوموالي نه 77 نه 76 نه الله پاک موږ دې سره لګولي او الله پاک زموږ ژوند بدلولو ذریعه لومبی دا ګرځولې نو زه خو هغوی سره سپا خبره کوم چې بهي زه خو به درس له ماله ټایم راکوي د الله احسان دی په کال کې موږ 14 سپارې ویلې یعنې کال کې چې موږ چلیدو نو ملګري به یو ټایم مقرر کړو هغې کې باقاعده موږ درس کوو داسې 7 میاشتو کې هم باقاعده لکه زه خپله درس کوم تاسو جماعت سره هم پاتې کېږئ او اشاعت سره هم تعلق دی تبلیغیان ملګري خو تاسو سره څه رویه ښیي که نه نه بس هېڅ خاص هغه خو نشته څه وایي نه داسې خاص اختلاف نه ساتي نه بس زه ورسره نه ساتم نن سبا کوم ځای کې قرآن درسونه کوئ نن سبا کوم ځای درسونه قرآن کوئ اوس خو زما یو درس که مارخیلو کې دی ماسخوتن نه پس خاص شاګردان ستاسو څوک دي شاګردان خو ډېر شوي دي زموږ ځکه چې دغه درس زموږ کم از کم 30 سالو شو دا ماشاءالله هغې کې ډېر کسان لکه دا شو که نه د ستاسو سنې فراغت کړي نه کم کال شو 1985 ماشاءالله جماعت سره ستاسو وابستګي تعلق کله نه دی تبلیغ جماعت سره نه اشاعت سره دا خو موږ اصل کې زه ډېر ماشوم وم یو ځل جومات ته جامع مسجد ته طالبان راغله هغوی سره چڼې نه ما ته طالب ووایي چې یاره زموږ چڼې نشته بس ته زموږ چڼې شوې دا تقریبا د 75-74 خبره بیا هغه امانت میاشت ما هغوی له وظیفه وغوښته بس هغوی الله پاک د هغې د برکته بیا هغه چې کوم طالبانو له ما وظیفه وغوښته بل کال بیا درس رالل بیا ما ته وایي ته موږ سره درس راځي ما ورته یاره زه خو دلته اوس مانو سبق کوم تره مې و د محمد استاد یې نوم و هغوی سره موږ په مانو سبق وي ما زه خو درس قابل نه یم ما ته وایي که ته قابل یې او که ته نه ته به موږ سره ځي نو دا تقریبا بیا 76 کې 77 کې هغه طالب د برکته زه درس له شروع شوم او بیا چې تر سکمې پورې شیخ القرآن رحمت الله علیه ژوندی و زه وړه دوره کې هم شریک شوی یم لویه دوره کې هم شریک شوی یم شیخ القرآن رحم الله او موجوده قاید د دې دواړو کې څه مماثلت دی تاسو څه فرق محسوس کوئ بس هغې خو دا خو تقریبا یو دی د دواړو خو شیخ القرآن رحمت الله علیه دا و چې د قربانۍ لکې سیوا وي که نه د هغې خبرو هغه دغه چې دی نو کیفیت او دا به انداز او دا به داسې و چې هغې هغه قربانو خپل لږ برکات دي که نه دي د یې قربانۍ ډېرې دي
خو د هغوی د دوی په نسبت باندې ډېرې زیاتې قربانۍ وې که نه هغوی هغه بیان او دا کې هغوی کې چې کوم اثر به لکه زمونږ جو مسجد ته یو ځل یو طالب پلار ډېر لوی پیر و د باړې هغې راوستل ما ته یې یاره دا زما پلار دی او دله چې ته پره بیټک وګوره ځکه دی زمونږ د علاقې د باړې ډېر لوی پیر دی سبا به دی شیخ القرآن رحمت الله علیه ختم کې شریک کوو خو دی ډېر زیات خلاف دی هغه بیا هغه خو شپې له مونږ بیټک وکړو ما اکرام مې وله هم وکړ ډوډۍ مې وله راړه سړی واقعي لوی سړی و په دې خپل لاین کې سهار چې شیخ القرآن رحمت الله علیه ختم کې شریک شنو چې راغی نو په ژړا شم ماته ما ورته یې ویلې پیر صاحب ما ته یاره زه خو نن د ما سترګې وغړېدې ما خو چې دې سړي دا خبرې واورېدې زما یې وړه سورېږه بس اوس زما دا اراده ده چې په ټول ژوند کې به زه بیا چریم د شیخ القرآن رحمت الله علیه نو په یو ختم کې د سوونو د زرګونو خلکو ژوندونه بدلېدل که انقلابي شخصیت ستاسو په خیال کې درس د قرآن کریم بهترین ذرایع څه کیدی شي چې دا قرآن عام شي لکه په کومه طریقه اسانه ده بس یو خو دا ده چې کوم درسونه والی دا نیت وکړي چې یاره د الله کتاب هم ټولې دنیا ته رسو بس چې چا نیت وکړو الله پاک د هغې مطابق د هغې نه کار اخلي که نه دي لکه مونږ تاسو ما ویلي وو چې مونږ انګلینډ ته تللي وو هلته خالي او د اتوار پرته یو ډېر لوی درس کېده که نه کم از کم په انګلینډ کې 500 کسان شریک کېدل دا ډېره لویه خبره ده ځکه ډېر خلک مصروف خلک ډېر لوی جومات و مسجد حمزه یې نوم و هغې کې د هغه درس و چې هغه درس شروع شو ما دې ملګرو ته وویل یاره دا زموږ شیخ القرآن رحمت الله علیه شاګرد دی دی ما ته ستا دماغ خراب دي چې ته انګلینډ ته ګوره چې ته شیخ القرآن رحمت الله علیه شاګرد ته ګوره ما ورته ویل دی په طرز باندې پوهېږو چې درس ختم شو هغه نه مونږ سره ملاقات وکړو ما ته زما مولانا نعیم نوم دی زه د سوات یم فارغ خو زه د دارالعلوم نه یم کراچۍ نه ما شیخ القرآن رحمت الله علیه سره 14 کاله مسلسل قرآن پاک ویلی دی 14 کاله زه روجو کې شریک شوی یم زه باقي ده چې دا کوم قرآن بیانوم دا شیخ القرآن رحمت الله علیه قرآن دی بس هغې نیت کړی الله پاک د هغې په ذریعه انګلینډ ته هم مطلب یې قرآن پاک ورسو دغسې زمونږ ملګري هم چې دا نیت وکړي او د دې لپاره مطلب یې کوشش وکړي او خلکو سره په مینه محبت سره نرمۍ سره لږ ملاقاتونه وکړي یا بالکل دا دو خبرې موږ ستاسو په باره کې اورېدو چې دا دو طرف نه منسوب دي تصدیق پکار دی یو خو دا چې شیخ قرآن مولا تاسو څه مسله راوړوه باچا صاحب نه چې یو کلي یو کس دی چې هغه خپل ټبر سره ملاویږي نکاح شوی دی باچا صاحب ولا جواب ورکړو چې هغه کېږي مولانا صاحب وایي چې نه دا د کلي ماحول دی داسې مه کوئ آیا دا خبره صحیح بالکل جی زموږ یو ملګری مونږ سره بیټک کې کېناسته دا خبره بالکل 100% صحیح ده هغه بیا ما نه تپوس وکړو چې یاره ما کویدن کړې ده لکه نکاح هم شوی دی او زه خپلې ته به هم لکه زه خپلې بیبي سره ځم یا چنغله ورته هم پښتو کې وم او زه مطلب دی چې هغې سره دا کوم یعنې ملاوېږم که نه بیا ما ورته یاره زه شیخ الحدیث رحمت الله علیه نه تپوس وکړم شیخ الحدیث رحمت الله علیه وایي یاره چې نکاح شوی دی بیا خو خبره نشته که نه بیا مولانا صاحب ما پسې جو مسجد ته بره راغی بره جومات کې ما پسې راغی ما ته وایي تاسو شیخ الحدیث صاحب تاسو سره مسله بیان کړې وه ما یاد وي شیخ الحدیث صاحب زمونږ بعضې مسلې داسې دي چې هغې کې عرف دغه ضروري دی وي که د دې جنایه الله دې نه کړي اوس عمل وشو او دا هلک بیا انکار کوي نو دې نه به ډېر لوی فساد جوړ شي نو دا عرف کې زمونږ د پښتنو په عرف کې دا شی ټیک نه دی جایز ومي نو لکه د خپل علاقې د دغه د رواج او د دغه خیال ساتل ضروري ده ته وایي دا بالکل ناجایز دي او صحیح نه دي که نه بیا ما هغه ته ووایي یا عزتمندو دا تپوس ما ځکه وکړو چې د خپل قاید علمي بصیرت څومره لوی و چې شیخ الحدیث صاحب د قاید استاد دی لګا هغه فتوا صحیح ورکړ دا نه چې غلطه وه خو چونکې عرف مسله اوس چې مولانا صاحب وي نو که دا چېرې بالفرض شوی وي نو غټ فساد به جوړ شوی لوی فتنه کې به کلي پرېوتو نو دا زموږ د قاید لوی علمي بصیرت و چې هغه مسله افهام او تفهیم سره حل کړه مولانا صاحب دویمه خبره داسې وه ستاسو دغه باره کې چې موږ ته تاسو شورا کې کړې وه نو د مرګرو دپاره ذکر کوم چې زموږ اکثر مرګر چې فارغ شي مدرسې نه د هغه سوچ بخاري پړاولي جامعه کولاولي مدرسې
تاسو چې شیخ القرآن رحم الله چې کار شروع کول لوی عالم د بخاری مستند استاد جوړو لگا باوجود دغه نه نوراني قاعده شروع کړه مسبق شروع کو نو دا زموږ د راتلونکي نسل لپاره ښه سوچ پکار چې موږ له کار پکار دی لاندې نه پکار دی نو تاسو دغه بارک څه وایي د ترتیب هم دار دي یو ځل ما رایوند کې یو مشر نه اورېدل کنه وی د باطل ملا به لوی لوی دارالعلومونه نه ماتوي د باطل ملا به د واړه واړه مکتبونه وماتوي ځکه دا باطل په رینج کې نه دي دا نور د باطل په رینج کې دي هغوی سره باطل د شیخ القرآن رحمت الله علیه محنت واقعي هغه د لاندې نه محنت ور جوړو نه لکه هغه شاګردانو هغوی په خپله کیسه بیا سوره مزمل کې بیانولو چې لکه ما به بیا لاټین ایښی و چې خلک به کتل چې یاره دی د هلکانو سره څه کوي نو لاټین به مې ایښی و هغه شاګردان یې اوس هم ماشاءالله ډېر خو پکې پات شوي دي خو څه لږ ډېر شته چې هغه ړومبي کم د شیخ القرآن رحمت الله علیه بیا هغوی هغه خپل واقع چې بیانوله ماشومانو باندې یولسمې بنده کړه بیا خدای شیخ القرآن ابتدا نه کار شروع کړو لاندې نه لکه دینه معلومي چې دومره لوی عالم لاندې نه کار شروع کړو بنیاد نه تاسو تصنیف کړی دی کتاب نه دي تصنیف خو نشته مرکز د طرف تاسو څه کار ولا شی اوسه پورې مرکز خو موږ ډېر کارونه راکړي ماشاءالله زه د مرکز خو ډېر زیات معتمد یم ما مولانا صاحب په ما باندې ډېر زیات مین دی الله احسان دی هر کال دور حدیث طالبان به زه پروګرام کوم د مولانا صاحب په مشوره باندې هغوی نه اجازه اخلو او زه چې څه علما کرام راولم یا مولانا صاحب سره ما څوک هم مې راکړي دي نو هغوی ډېر زیات قدر کړی دی مولانا صاحب ورته بیا ویلي هم دي چې یاره په دې سړي باندې موږ د زړه نه مین یو او دا موږ مطلب چې ډېر قدر کوو ماشاءالله ستاسو مطالعه کې څه رساله شته د جماعت جماعت رساله څه مطالعه کوئ او رساله ماته راځي کومه رساله راځي زموږ چې کوم ماشاءالله توحید سنت لگا تاسیس د جماعت په حواله سره تاسو سره راځي چې د جماعت ولې بنیاد کې خو دي شو در لږ وارو کنه یو منټ وارو کا حاجی تاسیس د جماعت په حواله سره خبره دا چې مولانا صاحب د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا محنت وکړه چې اولې ځان سره چې کوم خلک اسان هغه ځان سره هغوی ملګري کړل ځکه بغیر د جماعت نه د دین کار چې دی نو دا ډېر زیات ګران مشکل دی اوس خو د دې خصوصا بیا د دې امت دپاره بغیر د جماعت نه د دین کار کول یعنې دا ځکه چې پیغمبر نعم البدل وایي فرق نشي کېدی که نه هغه کې دومره طاقت نشته پیغمبر نعم البدل مجموعه کېدی شي چې او مجموعه چې دی جماعت ته وایي که نه جماعت چې دی دا صحیح خبره او بیا شیخ القرآن رحمت الله علیه دې ته وکتل واقع جماعت شاتو و سنت هغوی مطلب باندې ابتدایي دا شروع کړو او الله پاک سوره موږ ځو او واقع چې هغوی ډېره زموږ واپس راته تللو زموږ تشکیل شو بیا هغه ټایم کې مولانا حسین علي رحمت الله علیه او نوسی ژوندی او زامن یې خو پات شوي هغه نوسی سره یې موږ ملاو شو هغه ټایم کې هم ټینکر کې هلته اوبه راتلې که نه اوبه نه وې لکه ټینکر به هغه راتله اوس دې زمانه کې لګه نو اوس لکه چې شیخ القرآن رحمت الله علیه کوم زمانه کې پاتې شو هغوی به څومره قربانۍ کړي که نه او څومره تکلیفونه یې برداشت کړي حضرت تاسو کوم ملکونو سفر کړی دی زه خو ړومبی ایران ته تللی یم ترکو ته تللی کیپرس ورته وایي بیا چې سعودي عرب ته هم الله احسان دی 3 ځله الله پاک د حج توفیق راکړی او 8 ځله الله پاک عمرې له بوتلی بیا دویم ځل باندې جرمني ته تللي وو میاشت جرمني سره بیا بل ملک دی هغې ته هم یو 3-4 ورځې تللي وو بیا انګلینډ ته تللي وو بیا یونان ته تللي وو او د دمونو په بنیاد باندې دوبای ته هم تللی یم یو شیخ له دم له تللی یم راس الخیمې ته دا ترتیب ستاسو څنګه جوړ شوی دی دا زموږ سره زموږ یو ملګری او قاري امین الرحمن یې نوم و د هغه په ذریعه د هغه والد صاحب سره مولانا عمر ایاز صاحب 42 سال جو تعلیم القرآن کې هغه استاد پاتې شو غلام الله خان صاحب د زمانې نه تر اوس تر مرګه پورې بیا هلته هغه بچي په ذریعه باندې زموږ یو والد صاحب سره ملاقات وشو بیا والد صاحب
هغه عملیاتو سلسله زموږ د هغه نه راشوه. دا ډېر ګران کار نه دی. بس ګران ما ته خو چې څوک وایي تعویض وکړئ سخت ولیکئ محمد خولي راشي. الله پاک بس بیا انسان ما خو خپله غاړه نه کېښوده په مولانا صاحب ما باندې ډېر زور لګولی چې ته به یې کړې. ځکه چې موږ خو اتوا پر خو رش وینو موږ دا به کېږي څنګه بیا نه. ما چې هر څه وکړل بیا ما تر هغې پورې نو شروع کړي چې څو پورې هر څه ما ولیکل چې څه ترتیب دی. اول مفتي سراج الدین صاحب را هلته ټول دا ما ولیکه هغه نه بیا دستخط ما واغسته چې یاره دا واقعیت که دا طریقه باندې دا جایز دی. بیا ما کوړي ته ولیږه بیا کراچۍ ته مې ولیږل هغه ټولو دا هغه راولېږل چې یاره که په دا چې تا کومه طریقه لیکلې ده په دې طریقه ته کار کوې نو دا شریعت کې جایز دی او که دې نه اټکې کېږي نو هغه بیا ستا خپل سر میرې که ماشاءالله کوشش خو ما کړی دی تر اوسه پورې زه له هغې نه اوښتی نه یم بلکې ما د الله نه دا دعا وغوښتې ده چې خدایه که زه د دې نه اټکې ځم او دا شی د خود غرضه یا د دغه یو ذریعه ګرځي نو خدای ما نه ختم کړي بس. الله تاسو ډېر لوی خیر ښېګړه کار اخلي ډېر امت تاسو نه مستفید شو. د شاګردان هم شته څه شاګردان نشته دی نو څه جوړول اراده نشته چې بس سب اوس کوشش کوو که نه ښه دې نه دا چې کوم ملکونه تاسو نومونه واخیستل دې کې ښه ملک کوم یو دی اعتبار ښه هغه ټایم خو چې څومره مونږ را کړی ترکیه ښه ملک دی خلک یې هم ډېر خواږه خلک دي. اصل کې مونږ باندې پابندۍ ډېرې بان مې کې لږ ترکي کې دین کمی و ډېر زیات یو 15 ځله پکې مونږ جیل ته هم بوتلي چاپي هم په مونږ لګولې کیسونه هم په مونږ جوړ شو د هوا کیس جوړ شو نور کیسونه جوړ شو خو مجموعي طور چې دی نو هغوی مونږ سره خلکو عوام ډېر زیاته مینه کړې وه او ډېر زیات مین په مونږ باندې. ماشاءالله ستاسو ذریعه معاش څه دی؟ زه خو سکول کې د عربی استاد وم څنګه 31 سال څلور میاشتې ما نوکري کړې ده د الله احسان دی. زه 14 نمبر سکیل کې پنسني شوی یم ماشاءالله. اوس حکومت تقریبا 15 یا زره ماله پنشن نه کوي. تاسو له خو ډېر خلک راځي نو عقیدي مخالف چې راشي تاسو برتاو څنګه یي؟ بس زه خو هغوی سره ډېره مینه ساتم او هغې هغه اثر په هغې ډېر ښه وغورځېږي لکه د الله احسان دی ډېر شیعګانو الله ژوند بدل کړو ماشاءالله ډېر بریلیان اوس لکه یو مثال دی د اټک یو کس و هغه ټول اټک د بریلیانو صدر و هغه چې ما راغی ما پسې شاته ډېر ټلیفونونه راغلل چې یاره دا ګوره ډېر لوی بریلی ما کار څه دی بهین موږ خو د انسانیت قدر کوو زړه قدر کوو ما ډېر زیات مینه ورسره وکړه یو کال وراته ما د غږ نه کوو بس یو کال پسې ما ته وایي چې زما خو داسې ژوند و چې ما به 1200 لاکو غلافونه اغوستل او په قبرونو به مې غوړول او د ټول اټک د بریلیانو زه اوس زما دی نه پس به زما پیسه په قبرونو باندې په دې نه لګي په مدرسو به لګي په عالمانو به لګي په طالبانو به لګي یو کال 12 لاکه راغلل ما ته چې ما سره شه او چې کوم مدرسې ته ځې کوم ځای ځې نو بس ما ورته ویلي ته ما سره یې لګوي ته به یې په خپلو لاس ورکړې ښکلې خبره پیسو نه زه ډېر یارېږم که نه ماشاءالله دغسې په سوونو شیعګانو ژوندونه الله بدل کړه بریلیانو ژوندونه بدل شو ښه انقلاب ورسره ماشاءالله الله دې ټول دغسې پیران کې چې جماعت کارونه وکړي او دین خدمت هم شي په میوو کې کومه میوه ستاسو ډېره خوښوي؟ میوو کې خو زما ورور ډېر خوښ وي ماشاءالله په خوراک کې څه طعام کې څه خوښوي؟ طعام کې بس زه کدو زما لږ ډېر خوښ وي ماشاءالله رنګونه کې کوم رنګ ډېر خوښ دی؟ سپین رنګ مې ډېر خوښ وي کومې خبرې مې ډېره غوسه راځي؟ بس کوم ځای کې شریعت نه خلاف کېږي په هغې ماله غوسه ډېر راځي ماشاءالله څه تحفه درله څوک درکړي او ستاسو خوښه نه وي څه ورسره کوئ؟ زما خو دا اصول دي که خوښه مې او که خوښه مې نه وي خو تحفه زه کېږم ماشاءالله اوس هم دې بیټک کې ما سره پرته وي جی بس زه بیا اکثر ځان له خو زه ډېر زیات کم استعمالوم زه بیا نورو خلکو له تحفې ورکړم ماشاءالله دا ملک جمهوریت دی که تاسو څوک وایي چې وزیر اعظم تاسو جوړ کړي مثال تاسو اول ترجیحاتو کې صحیح زمونږ خو به کوشش دا چې اول ملک کې د قرآن درسونه جاري شي الحمدلله او د خلکو ذهن جوړ شي لکه مولانا الیاس رحمت الله علیه ملفوظاتو کې لیکلي که چېرې ما ته حکومت میلاو شي نو زه به پړمباز په دې کې مطلب دا دی چې شریعت نه نافظ کوم زه به اول په خلکو باندې په عوامو محنت کوم چې هغه عوام ذهني طور تیار شي نو بس صحیح باندې بیا شریعت نافظ شي ماشاءالله
زموږ د عمل کم حالات نه روان دي ستاسو ذهن کې څه داسې یو دغه پرته چې دا وکړی شي د ملک بچ شي او سم شي؟ د دې خو ما ذهن کې خو یو خو دا دی چې مجموعي استغفار وویلی شي که نه جی او دا اوس چې زموږ د ځوانانو کوم ژوندونه دي دا چونکې شریعت نه ډېر خلاف دي یا زموږ د زنانو کوم لباس دی چې څومره ځکه ماله خو ډېر راځي دمونو داله څه ډېر کم زنانه داسې دي چې شریعت مطابق لباس وي که نه هغه یې ډېر لوی تباهۍ طرف ته روان دي چې یو خو خپل دې خلکو باندې محنت وشي که نه ټول نه لومبۍ خبره چې القرآن رحمت الله علیه وایي چې غنم کله خپل جامه کي نو دته هېڅوک دشمن غږ نه شي کولی جی امین کله د خپلې جامې نه وکړي نو بیا دشمن د باندې حمله کوي او زما خو دا دی چې یاره یو عمومي محنت وشي خلکو باندې جی او خلک کم از کم سنت طریقو ته تیار شي بیا مطلب تبدیلی راشي جی الحمدلله او که نه هسې هغه بره نه مونږ چې دغه ځکه الله پاک خپله فرمایلي دي چې زه د هغه قوم حالت هغه وخت ته نه بدلوم چې تر کومه د خپله سوچ نه کړی بالکل دې له تحریک پکار دي د خلکو کې جماعت کې تاسو وخت ډېر تېر شو داسې مناظرې مباهلې جنګ جګړه داسې واقعیت خو ډېر شي ستاسو په شوي دي جي کالج کې هم ډېر شوي دي سکولونو په سطح هم ډېر شوي دي هغه مناظرې په داسې طریقه شوي دي چې هغې کې ما هغه دا هم لکه ما نه بیا لږ خوشحاله شوي دي که نه دلته کې شاه جومات کې مناظره شوې تاسو ته یادېږي د شیخ القرآن ملت شوې نه جي هغه ما ته نه موږ سپین کاني چې کوم مناظره وه سلام مولوي صاحب دي او حمدالله جان مولوي صاحب دي هغې کې زه هم لکه دې شاه جومات والا کې زه نه هم دا سپین کاني د مناظره کې تاسو ختمي په دغه مې پوه شوي چې لکه حق کم طرف ته دی هغه خو سپا خبره وه دي هغه چې چا ثالث هم دا فیصله کړې وه سنتو نه پس په جمع سره دوا باندې مناظره وه اگر چې هغې چلنج ورکړو زموږ مشرانو نه دا کړی جی چلنج هم هغې ورکړی و که نه هغه ثالث دا فیصله کړې وه بلکې هغې خپله هم منلې وه اوس هغې هم نه کوي لکه ورور هغې ما دوا ختمه کړې ده سنتو نه پس ماشاءالله آخر کې زموږ د جماعتي احباب دپاره ستاسو څه پیغام وي میسیج وي زما خو دا دی چې یو خو غوره خبره دا ده چې سړی مرکز سره خپل ځان پیوست وساتي که نه څنګه علامه اقبال شعر دی که نه چې کومه خرنډه مطلب باندې ونې سره پیوست وي نو دی نه به امید ساتلی شي دی باندې باور راشي ټول غوره خبره دا ده چې زموږ مرکز سره انتهایي تعلق وي چاہے زما مطلب باندې هغه ذهني کې اختلاف راشي دا راشي خو لیکن مرکز پرېښودل موږ له نه دي پکار او د مرکز د خدمت دپاره منډه تاړه دا مطلب باندې چې ضروري خبره ده او جومات ملګري عمومي کوشش کوي په خلکو کې خلکو ذهنونه جوړوي یو کس سره ملاویږي چې د هغې ذهن جوړېږي نو هله به کار سمې کړي که نه الله جزا خیر عزتمندو کتونکو تاسو د ویډیو کوم کتل چې بار دنیا خلک ناست دي او مولانا صاحب انتظار کې دي ورټکې مولانا صاحب له جواب ورکړو چې لږ صبر وکړئ زه د دې ډېر شکریا ادا کوم ډېر مننه کوم چې دې ماله په دې انتهایي مصروفیاتو کې مال یو څو منټه راکړه دا یې مال نه بلکې تاسو له درکړه او د دوی خواهش و چې زه تاسو ته څو خبرې واورم چې تاسو په دې باندې عمل وکړئ څنګه چې الله د دنیا ژوند ښایسته کړی دی امید دی قیامت کې اخروي ژوند هم ښایسته وي نو الله دې زموږ ژوند دنیاوي اخروي دواړه ښایسته کړي زه د اخر کې مولانا صاحب ډېر زیات شکریا ادا کوم ډېره مننه کوم مولانا صاحب ډېره مننه